وخت والله خراب دی ډېر. ولې؟ بس کارونه نشته، روزګارونه نشته چې راځو تېز راځو. چې دوی سهار راوتل ضرور به دغه کور کې دغه بچو دغه لویو به د دوی نه څه ډیمانډ څه غوښتنې کړي. مړو مور پکې دا پیغام کړی چې ځان سره غوړي او ټماټر راوړه. ګرانه دغه موجود یم مین شب قدر چوکۍ. تاسو زما شاته کتلی شئ دغه سپین ږیري هم ناست دي، دغه حساب ځوانان هم د مزدورۍ ته ناست دي. دغه ځوانان دغه سپین ږیري سهار چې د کوره راوتل ضرور به دوی نه بچو څه غوښتل او ماښام چې دوی بیا ځي دغه کور ته او دغه حساب مزدوري نه شوي او تش لاس ځي نو ضرور به د دوی نه دغه بچي دغه کور والا نور هم چې څه غوښتنې کړي یا به ترې غواړي. نو آیا دغه وخت کې به دوی دغه بچو ته څه وایي؟ دغه مزدورانو سره خبرې کوو، راځئ چې دوی څه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کوم ځای سره تعلق ساتئ جناب؟ مټې سره جی. او څنګه یې؟ بس ښه جی. بالکل. څنګه ولاړ یې؟ موږ دپاره دغه نه کتلی مزدوران یو جی. مزدوران یو؟ او جی. نو مزدور یې نشته جی. والله چې راغلي دا ټول ناست یو جی. دا ټول ناست دي. او پاکستان هسې چې سهار ته راتللي ضرور کور کې باندې بچو غوښتنه خامخا جي. او جی بالکل. هسې چې بیا ماښام ځي نو بس تش لاړ شي جی. او مزدوري نشته جی. مزدوري نشته که نه والله راغلي خو خالي لاسونه. او جی. او بالکل. نو بس څه حکومت نه څه مطالبه شته؟ بس حکومت د مزدورانو سره لږ امداد جي وکړي. ډېره غریبي ده جی والله. او که نه جی والله تر اوړه هم نشو اخیستی. الله دې رحم وکړي. السلام علیکم. سلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه ناست یې؟ الحمدلله. بس مزدورۍ ته ناست یو. دا پر پریس کلب نه م کتلی سیم کړی موږ ویل راځئ دوی سره چې ټول په یو دغه ناست دي. مزدوري م د سهاره کړې ده؟ نه بس دې کې چا 50 ګټلي او چا 100 ګټلي دي او لا چا هېڅ هم نه دي ګټلي. سهار چې راتلي بچو خو باندې څه غوښتي؟ نو لازمي بس یو امرود راوړه، بل وی کیلې راوړه ځان سره، بل وی بسکټ چپس ځان سره راوړه او مړو مور پکې دا پیغام کړی چې ځان سره غوړي او ټماټر راوړه. ګرانه دغه نو ګرانه دغه ده. او ماښام چې ته لاړ شې اوسې تش لاسونه لاړ شي نو بس الله سره نو بس نور څه نه داسې نه هغوی بس نه وي هغه بچي بس هغوی څه وایي هېڅ هم نه وایي. بس هغوی له بس مونږ دا خبره چې بس الله پاک دونه سره کړي چې بس به 300 وایي بس هغوی له ورکو ماښام چاله چپس والو چاله څه والو. بس حکومت نه څه مطالبه کې؟ نو بس حکومت نه بس څه مطالبه حکومت ته دا مطالبه چې به دا غوړي او د وړو راته اردان کړي بس. السلام علیکم. څنګه خیال دې که ټیک ټاک خلال خپل څنګه تېرېږي؟ وخت والله خراب دی ډېر. ولې؟ بس کارونه نشته، روزګارونه نشته چې راځو تېز راځو. سهار چې راتلې څه ډیمانډ څه دغه درته وو؟ هر څه راته خو جوړې راته یاد کړي، غوړي راته یاد کړي، چیني راته یاد کړي، نور سودا راته کړي، بیماریان ډېرې دي، نه کار څه خراب دي. نه ته چې ماښام ځې اوسې تش لاسونه لاړ شي، خالي لاسونه. نو بس موږ سره 2-3 سړي بس هغه ورکو وړو بس بیا الله شته یو. بیا الله شته. څه مطالبه کې دغه مشرانو نه د دغه انتظامیې نه؟ بس دغه ویو چې د غریبانو سره د خلکو کې چې سوله ورکړي والله ډېر کار خراب دی. ډېر کار خراب دی. د الله نه بل سره نشته. الله دې رحم وکړي. او بس مونږ وکړو تاسو کتونکو دغه بل مشر سم کړي. السلام علیکم. څنګه یې؟ ښه مې ګزاره کوم. ټیک ټاک. دلته څنګه ناست یې؟ یاره پریس کلب نه م درته کتل ټول ناست وای. یاره د کار دپاره ناست یې خو کار نشته دی. د سهاره مړو کار کړی نه دی. 100-200 روپۍ م ګلي خو په هغه څه نه کېږي. او وایي چې سهار راتللي نو کور کې خو باندې څه غوښتنې شوې وي چې ماښام راځي دا به ځان سره وړي؟ نه زه خو لکه د دیر یم خو خامخا لکه مزدورۍ له راغلي وو. دلته حکومت نه څه مطالبه کې؟ نو خامخا چې څه موږ له راکړي نو ښه ده. الله دې رحم وکړي. السلام علیکم. څنګه یې؟ وخت څنګه تېرېږي؟ الحمدلله. د کوم ځای؟ زه مومند جنسۍ. او دلته څنګه روزانه راځئ که نه؟ روزانه راځو. بس مزدورۍ له راځو. د سهار هم څه مزدوري کړې ده؟ یاره بس 100-200 روپۍ م کړي دي او
دغه یو وږي هغه به اوس روټۍ او مو بیا به ماښام کور ته ځي ماښام به کور ته خو چې سل 200 خو هغه مومندو ته نه زه خو دلته اوسېږم دی پهلوان قلاوت سهار چې راتللې او ډیمانډ نه شوی کور کې ماشومان وایي وړه نشته او دا نشته هغه چې ماښام داسې تش لاس ځي نو خالي لاسونه الله نه به مدد غواړو الله نه به مدد غواړي که نه الله دې رحم وکړي د حکومت نه یا دغه نمایندګانو نه څه مطالبه کې یاره بس الله دې زموږ ملګرتیا وکړي مړه مونږ چا نه دغه خلک د مرګرتیا نه دي بس الله محتاج د الله دې خپل رحم وکړي کتونکو تاسو د دغې کوم خلک چې مزدورۍ ته ناست وو د هغوی خبرې واورېدلې هغوی هم دغه ویل چې د سهاره ناست او تر دې دمه مزدوري هم نه ده کړې او که چا کړې هم ده نو 100 یا 200 او ظاهره خبره ده ما څنګه چې مخکې ویلې چې دوی سهار راوتل ضرور به دغې کور کې دغې بچو دغه لویو به د دوی نه څه ډیمانډ څه غوښتنې کړي چې ماښام راځي نو موږ له ځان څخه دا څیز به راوړې نو غټ خو په خبره پوهېږي خو که وړو څه دوی وعدې کړي او ماښام دغه حساب خالي لاسونه لاړ شي نو د هغې بیا تاسو ته هم پته ده او بیا دغه مزدوران محسوسوي چې آیا دغه وخت کې په هغوی باندې څه تېرېږي چې دغه بچو ته کومې غوښتنې کړي او دوی هغه پوره کړي نه او خالي لاسونه دي په کار د انتظامیې له حکومت له چې دغې مزدورانو سره دغه کوم د زیات عمر خلک دي او راوتي دي چې دوی سره مرسته